حكيم إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. دوانو جهان سردار مبارک دوی چې کله د غارې سور نه ووتل را بهر شول، روان دي یو لاره باندې. دلته کفار مکه اله انعام چې دین دا مقرر کړو چې یره دې دوانو کې چا یوم نعوذ بالله قتل کړو دا غره پر سلو خان دي، که چا دوانه ژوندۍ را وصل یا چا دوانه قتل کړل نسلو خان دی، کو یوم چا قتل کړو نسلو خان دی والله، یا تنه یوم چا غیر کو دا غره پر هم چې دین سلو خان دی. سراقه چې کله دا پته ولګی چې یره داسې دوه کسان دي او د هغې په سر باندې سلو خان چې دین دا مقرر شوی دي، لکه د دې وخت چې 1 کروڑ 2 کروڑ روپۍ انعام چې دی دا په سړي په سر باندې کیږي چې دومره انعام دی. نو یو مجلس کې وزناستم سراقه وایي چې په یو مجلس کې ناسم د خپل قبيله والا سره ودی کې یو کس راغی आवाज یو کوچیرا د دې سین پرې غاړه باندې یو قافله روانه ده او 3 سلو کسان دي. نو زما ذهن کې ډایرک راغله چې دا عمدقه دي. نو یا کس ته په دې ګوته باندې اشاره وکړه ته مې چې خاموش شوه غږ مکوه. د مکې ډېر غټ بدمعاش هغه وی چې دل راوته ما خبر خادمه ته وی چې تلاړه شاو زما د اس چې دین دا تیار کو په پلان کې ځای کې واده کې چې دین حالت او درو زه درځم. د خپل غشي راواغسل صغره واچو ول تورې راواغست روان شو د خیمه په دیشا طرف باندې وته ولته کې استه جو خط روان د خسپټ سره وته لاړو. نبی علیه الصلاۃ والسلام دی اعلان وکړ. ابو بکر صدیق رضی الله عنه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي دا الله رسول سراقه را روان دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یې مې یریږي سم نشته مغم جن کېګا هیڅ پروا مه کوه زه دا الله دشمن مونږ ته هیڅ ضرر شه دینه دا نشیرا رسول. سراقه چې کله راورسېد د حمله کول اراده کول ان الله جل جلاله د اس خپې چې دینه د پسمګه کې دنه باسل یو د پړ مخې پرې وته داس نور غړې. یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاواز کی چیرې کسی کارو کې زماره اس ذات کې او زه به تاسو ته اسم نه وې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا وکړه اس چې دنه خو پیر اخلاص دی بیا د سی غشي وسرین او د سی وړه کې چیرې د عربو دا دستور وو چې دې سره بغشو د نه پاله او د بدپاله دیو دا کار زه کوم چې نه دا غیره پر دا غشي وروزي او چې دا نه کوم دا بروزي نو د چوړه کول چیرې څه دا کارو کوم او کو نه کوم نه غشي وروته ته وی چیرې غوړه دا کار ونه کې خدای وی چې بس نن دا تقدیر بدلوم دا نه پالي به چې دا خرابو موضوع بیا یم لو خو چې بیا یم لو غلنه بیا ما قرنګ کار ورسره شو دا خپې چې دنه دا بیا ونخت به وی چیرې ته د ضرر نه درسوم هماره لپاره دعا وکړه. درې پیری چې تکره دا حرکت وکړو نو اخیره کې وی چیرې اوس می معاف کیو بس تاسو ته ضرر نه دراسو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې تاسو د بزو سامان هم درکم او بل دا چې زه استاد حفاظت هم کوم خو څوک په دې لار باندې راځي نو زه به وایم چې دا لار ما کتره دا په دې سنشته دي په دې مرزه اخول وی بدمعاش نو خلق به داغه خبره تبارم کو چې او واقع دی په پیتري اگر هغه خلق ته کینا سجره بس په دې لار ما دی په دې سنشته دي. کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د سراقه نه رخصتې دو نو سراقه راوی دی وی چې ماته نبی علیه الصلاۃ والسلام یو خبره وکړه. ویراته او فرمایل چې سراقه ستا په دې لاسو کې زده کیسرا هغه بنگړی نم پچله کیسرا بادشاہ هغه بنگړی چې دینه داتا چولې دي او وی ما په دې لکه سیوي چیرې دومره وسینه کیږي
چې د مکې نه خلک وباسي او اوس مال خوشخبریان راکې خو بهر حال ماته نه ځان د لپاره امن او وخت چې د الله رسول ما ته خو امن راکې نه مال هي امن راکو وکړه چې د عمر فاروق رضی الله عنه دور راغی او د کسرا د زینه چې دینه د فتح شو او عقب بنگړي راوړل نو سراقت په لاس کې واچو په سراقه په جړا شو ویل شي او د الله رسول رښتیا ویلو خو موږ سره د هغه سره د خبرو قدر نه وټیم نبی علیه الصلاۃ والسلام روان وو دوی چې هجرت شروع کو نو یو روایت کې راځي چې دا د شروع رسوا خبره بعد ټیم خلک اعتراضات کوي د آیات ساتي نبی علیه الصلاۃ والسلام چې په کوم ورځ هجرت کو نو دا د شروع رسوا شروع په ورځ هجرت شروع کړو او بل شروع رسې دین او دوی ورسېدل ادي دوران کې با انصار چې دین دا بروتل ساره بروتل د ماهامه پورې بدلار په انتظار وو چیرې اوس پر اورسي ماهام بش واپس پلاړه بیا به ساره وروتل بیا بلاړه تر دې پورې چې ماهام پورې بدی دا انتظارونه کول نبی علیه الصلاۃ والسلام څنګه ورسېدو نو د ټولو نه مخې ته د ابو برده اسلامي قبیله چې دنو دای مخې ته ولاړه و د سهم قبیله سره تعلق ساتو کتابونه بعضی کتابونه لیکي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام استقبال ته ولاړو او بعضی لیکي چې نه د استقبال ته نه ولاړ دین د انعام اوریدلی د 70 کسانو سره ډیر اوته او د ویچ منګ بیګیو خو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام را ورسېدو نو بعض مفسرین دي کی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د ابو برده سره خبرې شروع کړې نو برده ول ډیر زیات په غوسه کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نوم تبوسو کو چې تاسو نوم دی دا وتوی چې زمانم ابو برده دی یو نبی علیه الصلاۃ والسلام د سې ابو بکر صدیق رضی الله عنه تلوي چې را بس کار وشو زمون کار چې دینه دا تمام شمو خډیر په خزه را ورسېدو برد ویلګي اخواله ته مو خډیر خزه لرالو د خلکو غصې چې دینه دارا ته سړې شوي یخې شوي نیکپالی ونی ولا نو دا نیکپالی نیول چې دینه دا ثابت دي نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا نو دې د داړه چې دینه دا د سلګ نرم شان دي شي اول کې خډیر سختی کوي چې دا خبر نبی علیه السلام کې د داړه نرم شي بیا ورته وي د کمی قبیله نه وی دا بنو اسلم نو نبی علیه السلام ابوبکر تبیا را مخکی وی دا الله جل جلاله خو په سلامتیا باندې راوستو سلامتیا سره راو بیا ورته وی چې بنو اسلم کې د کمی قبیله نه وی دا بنو سهم نه وی زوی په دین کې د ځان لپاره عیسی وکړه نو ورته راغله د نبی علیه السلام د ګیرولو لپاره او فرورن وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغه نرم په خبرو په وجه هغه چې دین ایمان راوړ نرم گفتار راوځي دې تشریف اوري او راغله دې کې شیعاګان حضرات چې دین په ابوبکر صدیق رضی الله عنه باندې بعد اعتراضات کوي یو دا اعتراض کوي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا یریدو نو دا یو جواب هم بیګام وکړو چې را تاسو لک په غړېدل ستر ګلاس کې نه کنه دلته الله جل جلاله حزن ذکر کړی یو خوف ته یو حزن دی خوف ویلېږي یری ته ویلېږي او حزن ویلېږي غمگین کېدو ته خپه کېدو ته ویلېږي دلته الله جل جلاله ویلي فرمایلی لا تحزن حزن ویلې دي غم مګوا او خوف چې دینه دا سړی په خپل ځان باندې وي او حزن چې وینه دا په بل چا باندې وي چې دته مشکلات راځي دنه مرګري جدا کیږي نو دی خپه کیږي نو دته حزن چې ونه دا په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې بل دې کې شیعاګان حضرات دا وایي چې را ابوبکر صدیق نو جو د نبی علیه السلام دشمن وو دا اوس
ناشنا ناشنا خبرې دي ادي دا ابوبکر صدیق پشان کې ډېر زیاتې ګستاخی هم کوي وی دا د نبی علی السلام دشمن وو نمو وځوایو کو چری دي د نبی علی السلام دشمن وو په کم ټیم کې چې دوی غار ته ورسېدل غار کې کېناستل نو دغه په هغه ټیم کې موقع موندل شو نعوذ بالله نبی السلام خود شهید کول شو خموقه وسره وا او بل دام نه د دې لپاره د نبی علیه الصلاۃ والسلام د لپاره خپل زوی چې دینه دا مقرر کړو عبدالرحمن نامه ده چې تل ځا په دوره دې ځا د مکی والا خبره اورا چې غیسه وي نبی د شپه کې راځو مونږ ته دلته وایا کو چره دا وکړ د نبی علیه السلام سره دښمنی وا نو دوی ته به پټ شان ویلو چې بس خلکو ته وایي چې مونږ دلته ناسو کنه او وکړ دا کار نشو کولای خو چون کې د دې پسترګو پټه لګیږي د صحابو په شان کې ګستاخی او ته اړو سخکاری نه نو وکړ دا سم کوو شو بل نبی علیه الصلاۃ والسلام چې مخکشه او د شاړې بوارم کولې شو او معلومه شو وکړ صدیق د نبی علیه السلام دشمن نه دی الله جل جلاله هغه ته صاحب وای دی ملګری دی دوست دی دغه رنګي دا زوی چې دی نه دا براغ د ماهامه او ټول خبره به وته وکړي چې نن خلکو دا وي نن خلکو دا وي نن خلکو دا وي او ټول شپه بلګیو دا خبره به راوړي بیا چې بکره د سار مون مخ کې یو غنټه مخ کې دی لاړو کور ته به ځان ورسو سار بدسي وروته خلکو ته به داسې به خوله چې یاره ما جوړ شپه په کور کې تیرا کړی دا څومره ګران کار دی دا غرنګ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور حضرت اسماء د حضرت زبیر رضی الله عنه بیبی د عبد الله ابن زبیر مور د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور هغه به چل کو هغه به د نبی علیه الصلاۃ والسلام له خپل والد محترم د پاره د بکور کې روټه تیار کړه او درې ورځې هغه دا ډیوټي کړې دا به را رسوله دا څه وسوکو کی څنګه چې د ابوبکر خاندان کړی دي دا کې د بچو دا حال له یو خادم شپونکې ساتلیو هغه سره غړې وي هغه ته ټیم مقرر کړو چې ته په دې ټیم کې غړې راولې په نبی عليه الصلاة والسلام په پیس نو ابوبکر صدیق رضی الله څنګه خپل ځان د نبی عليه السلام په ډیوټي کې لګولې دي دا ورنګ د بچو ځواني د لوريانو ځواني په د نبی عليه السلام په ډیوټي کې لګولې وي خادمان د نبی عليه السلام په ډیوټي کې لګولې نو دا څنګه نبی اسلام جاني دشمن کې دي نه دا ټول د غوسلې دي خو دې په حقایق باندې پوه شي الله جل جلاله فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل صاحب ته فرمایل لا تحزن ان الله معنا تم یریګا یقینا الله جل جلاله زمون سره دی الله مون سره دی تدید نمخ کې پښوګم سپاره کې د حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام مون تفصیلی واقع چې دنه دامن کړي و موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د فرعون د قوم نوتل شروع کړل چې فرعونانو ندیزي هجرت وکاو الله وته حکم وکړ چې تاسو هجرت وکړئ د بنی اسرائیل لان سره واخلو ځه بنی اسرائیل او د فرعونانو کالی مالیم وروړو روان شو ټول کالی تنه یوړو پلار روان دي څنګه الله جل جلاله دولار مخه تراش الله جل جلاله موسی علیہ السلام ته وی چې په دې بل لار لاړ شو لکه سړی سوچ کې د مونږ دی کې دا و د چړې پر سر دا دوه لارې یو د حقیقت سیده خپل ته ترې دا کوسړی سیده دی یو د بره پر ورته دی الله دوی په حقیقت لار اسا روان دي داخله وته وی چې دا لار چې دنه د په سین ختمه شوی د ماته د الله حکم دی چې په دې ځا روان دي چې څنګه ورسی سین ته ورسی بل لار ور سره یینا شاته فرعونان فوج روان دي چې ټول شل ډیر زره خلک دی غيو به درې سلور لګرا روان دي نو بس قوم موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې ستاسو لاس مون په هلاکت کې مبتلا شو ستاسو لاس چې دینه منګه گیر شو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي انما معي ربي سيهدين زما سره زما رب دې او ما ته بلا راوخی انما معي ربي او زما سره زما رب دې
او دې کې مفسرین یو نقطه لیکي چې موسی علیه السلام چې دین هغه رب ذکر کړو او نبی علیه السلام چې دی هغه الله ذکر کړو نو یو په دې باندې خبره کوي چې رب بهتر دی که الله نوم بهتر دی نومونه کې فرق دی کتابونه لیکي چې په نومونو کې د الله جل جلاله دا الله نوم چې دی نو دا ټول نه بهتر نوم دی دا تمام صفات لرا جمع کون کې دی نبی علیه السلام هغه لفظ ذکر کړو چې د الله ذکر هم پکې کیږي بل ذکر کې نبی علیه السلام معنا وي چې مونږ سره دی مونږ ټول سره دی او موسی علیه السلام وي چې معي زما سره د خپل قوم دې محروم خپل د معیتنا اوس خلک په موسی علیه السلام باندې اعتراض کی جوړ نبی علیه السلام زیات فصیح او زیات بلیغ وو موسی علیه السلام نه دوه په فصاحت او بلاغت کې یو شان دي او دا هغه ټیم هغه الفاظ مناسب دي او د دې ټیم دا الفاظ مناسب دي څنګه دا هغه ټیم هغه الفاظ مناسب داسیو چې الته کې قوم موسی علیه السلام ته وایي چې تاسو په هلاکت کې واچولو معلومه دوا چې قوم سره د خپل ځانونو غم د خدای پیغمبر غم وسره نه و ناغه ورته وایي چې یاره زما رب زما لار د ما ته بخای تاسو مې ریږي او نبی علیه موسی ابوبکر صدیق چې دواړه جمع کړو نو معلومه شو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره د نبی علیه السلام غم د خپل ځان سره غم نشته نو موسی علیه السلام هغه چې قوم ځان سره جمع نه کړو نو د دې وجه دا و چې هغه سره خدای ځانونو غم او د پیغمبر غم وسره نه او دلته ابوبکر صدیق چې نبی علیه السلام ځان سره یو ځای کړو نو وجه دا چې ابوبکر سره خدای نبی سلام غم دی دوانه وسات او بلاغت یو شان دي داونه لیکي کو چیرې د نبی علیه السلام په دور کې هغه خبره چې کومه د موسی علیه السلام په دور کې وي نبی علیه السلام حق الفاظ ویل چې کوم موسی علیه السلام ویل او کو چیرې دا نبی علیه السلام په دور کې چې دا کومه کارنامه کې دا د موسی علیه السلام دور کې موسی علیه السلام به هغه الفاظ ویل حکم چې نبی علیه السلام فرمایلی دي نو هغه الفاظ الله جل جلاله را نقل کړی دي اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا دی نبی علیہ السلام خپل صاحب ته وی لا تحزن تمغم جن کېګا ان الله معنا یقینا الله جل جلاله من سره دی فانزل الله سکینته علیه الله جل جلاله سکینه نازل کړه په باندې سکینه درو سيزونو نوم دی یو نور یو قوت یو روح درو سيزونو نوم چې دی نه دا سکینه ده نورانیت چې کنه د زړه ته ورکوشي نه د اصل چې د دلایل حق او د فارا د حق او د باطل په درمیان کې د فرق د فارا او د هدایت او د گمراهۍ د فارا داسې روخانه شي دې ته ویل کېږي نور او قوت د سړي زړه ته چې کله قوت راشي نو دا په خپل ایمان باندې ثابت قدم چې دی نه دا پاتې کېږي او دریم روح د انسان په دې ځل کې چې کله د روح غذا چې دنه دا سیواشي د بیا د عبادت سره شوق او محبت چې دنه دا سیوا کیږي نو سکینه چې دنه دا د دریو سيزونو نوم دی یو دا چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې الله جل جلاله هغه حق دلایل چې دنه هغه نورم راسخه کړ او د نبی علیه السلام په عشق کې نورم سیوا کړو او په عبادتو کې والله الله جل جلاله د ټول نه چوته مرتبه چې دنه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر فاروق رضی الله عنه انت جلیل القدر صحابي فرمایي ودا عمر رضی الله عنه د ټول عمر عبادت د ابوبکر د یوې شپې مې عبادت چې دنه برابر نه دی عمر فاروق رضی الله عنه کم جلیل القدر صحابي دی بیا د هغه عبادت د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د یوې شپې چې کوم د نبی علیہ السلام سره پغار کې تیر کړی دا دا د هغه برابر هم نه دی نو عمر او چرته ابوبکر صدیق رضی الله عنه نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په عمل کې نور هم چې دنه دا مضبوط شو الله فرمایي فانزل الله سکینته علیه الله جل جلاله خپل سکینه نازل کړه په باندې وايده او مضبوط کو دلرا بجنود فلخكر سرا فرشتي دي او تمابل ورزوي دې کس مخه ته وزري چې دنه دا غوړولې دي نبی اسلام دی وته نخ کاریدل
لم تروها چې دني لتان لري غیلرا وجعل كلمه الذين كفروا السفلى او وی ګرځاو کلام د هغه کسانو چې کافران دي لاندې کو دا خبره ښکته کړه وکلمه الله هي العليا او د الله جل جلاله کلمه چې دنه دا بلند شو د کافرانو خبره دا ښکته شوې د شرک خبره وي د توحید خلاف خبره وي او د الله جل جلاله د کلمه چې دنه دا بلند شو والله عزیز حکیم دا خبره سوي ای خبره دا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام قتل کی دا الله جل جلاله خبره سوي هغه دا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل میشن کې چې دین دا کامیاب کی والله عزیز حکیم الله جل جلاله چې دین دا غالب دی حکیم حکیم ذات دی الله ادامه کوي الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام